10 بجو ټایم تقریبا او دغه ټایم کې چې کتل مو بس کته چې کوم دنو لمبې وي دغه او ټول کور ته ورته شو فرنیچر او الماری سپابونه ا ټو زد چې څو کالینونه وغیره ټول هر څه چې کوم دنو بس ټوټل نیمه غنټه کې چې کوم دنو هر څه بالکل چا خبره چې ایرشي وي او ډېر غټ نقصان شو او حادثې په حساب لکه فلحال دغه نه چې شارټ سرکټ ته بل څه وجه ده که نه عباره کې دا فلحال کنفرم نه ده فریزر او فریج او ټول سامان مې چې کوم دی مکمل ډیمیج شي او جاني نقصان خو شکر د نه شي د هغې ډېره شکریه چې بالکل چا خبره دننه څوک کلیم نه شو بالکل سا بندېدو هغوی ډېر همت وکړ او شا کې د ګاونډیانو ډېره زیاته مننه ځکه چې د کور بندیان بالکل سیټ ته وو هغوی چې کوم دی سکندونو کې ګاونډیان راغلل چا خبره بالټو کې چا چې څومره وس وړو جامونو کې ګاونډیانو خو شا کې د هغې ډېره شکرګزار یو د هغوی په ټایم راورسېدله که نه موږ بالکل هر څه همت او حوصله مو بېلې وه او هغوی ډېر زیات چا موټر ولګولو چا څوک الله دې ټول قدر او ډېر زیات د هغوی شکرګزار یو د ریسکیو ټیم ډېر زیات نقصان زموږ شو تقریبا 8 से 10 लाख रुपये दिन की दिशी सेवा टोल कोर और से कम दिन नेटवर्क शो का ना दगा पर जम नुकसान दे हुकूमत د مرستې د خاص کوچ چې تعاون کوو ډېر مننه وي دا موږ مشرور دغه کور او تقریبا داسې 10 بجې چې د تورو لګېده او زه موجوده زیرو ما لکه اور داسې لګېدلی چې لکه مثال پېټرول واړی او هغې ته اور ورته کړي نو ته موجوده ټایم کې اوبه رسېدې نه دغه رسېدله زیاته ګاونډیان او لکه چاپېره خلک راورسېده هغې غریبانو ډېر تعاون وکړو اوبو سره او دغه سره اور یې مړ کړو خو لکه څه په یاد پاتې شوي پکې نه دي دننه کمره کې څومره سامان او څومره فرنیچر او لکه موجوده دننه څه هم پراته دغه ټول سوځېدلي دي دغه هر څه ایره شوي دي او زموږ دا دغه چې لکه مثال غریبۍ کورونه دي او لکه مثال یو روپۍ دوه ګټلې جمع کړې وي په هغې دا سامان اخیستی او کور جوړ کړی نو لکه مثال هغه ختم شله او زموږ دا درخواست حکومت ته چې بهیې مونږ سره تعاون وکړي او په لاس را سره وکړي نو ډاکټر ډېره مهرباني به مننه وي ټولو بایګانو مسلمانانو او محکمې والا تحصیل ناظم ته کمشنر ته ایسي صاحب ته او ایم پي ایس صاحب ته زموږ درخواست دی دا زموږ محله ده او ملګرو غریبانان یې دی نن داسې 10 بجې څه واقعه راغلې وه اور بل شوی و او دې کې چې کوم دی نو ډېر نقصان دی شوی دی چت هم خراب شوی دی مالي نقصان یې ټول شوی دی لکه څه پکې بچ نشته زموږ ټول وروڼو بایګانو ټولو ته انتظامیې ته دا درخواست دی چې دوی سره امداد وکړي او د محلې د خوا سره ټولو ډېرو شکریا ادا کوو چې دوی سره په ټایم راغلل منډه تللې ورسره وله ریسکو والا هم شکریا ادا کوو هغه هم راغلي پوه شئ د محلې والا د ټولو بیا یو ځل شکریا ادا کوو نو د تعاون ضرورت دی غریبانان دي ځکه چې له 12 نه بره ځای څه نقصان نه شوي دي نه به سیوا امید دی موږ ورسره هم خپله منډه تړو ټولو ته درخواست کوو ټولو وروڼو بایګان ته دوی سره امداد وکړي